نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. زما عزتمند مسلمانانو ورونو، د روزي احکام او مسائلم شروع کړو. اوس په هغې کې د روزي د فاره وخت او د روزي معنا. اول نمبر د روزي د فاره وخت د کوم وخت نه شروع کیږي او په کوم وخت باندې ختمیږي. د صبح صادق نواله تر د نمر ډوبېدو پورې دا وخت د روزي دی. لکه د صبح صادق نه شروع وکړه د نمر پرېوتو پورې په دې وخت کې خوړل، څښل، جما او نورو خواهشاتو نه ځان ساتل پکار دي. او سره د دې چې نیت د روزي کړې وي نو دې ته روژه وایي. اوس نیت په خوله باندې پکار دی یا په ژبه باندې ویل ضروري دي. بلکې نیت د زړه اراده ده. که په زړه کې د صرف دومره اراده وکړله چې نن زما روژه ده، چې بنده په زړه کې صرف دا راولي چې نن زما روژه ده، یا د شپې نه په زړه کې راولي چې سبا له مې روژه ده، او خوراک، اسکاک وغیره ونه کړل نو روژه وشوله. اگر که په ژبه نه دي ویلې او که په ژبه ووي وبصوم عد نویت من شهر رمضان، نو د روژې نیت یې وکړو، دا هم ښه خبره ده، بهتره ده، څه بده خبره نه ده. یو بنده دی چې هغه ټوله ورځ خوړل څښل ونه کړل، د سحر نه تر ماښامه پورې اوږې تږې پاتې شو، خو د روژې نیت یې نه دی کړی، بلکې نه اوږې کېدو نه یې زړه ته څه کېدل، خوراک یې نه کولو یا د خوراک مقرره نغله، نو روژه نه ده شوې. نو په زړه کې به خامخا د روژې نیت راولي، نو روژه به دې وشي. او که په زړه کې د هډو خیال رانغلو د روژې او خوراک اسکاک دې ټوله ورځ نه دی کړی، نو هسې لږې تږې پاتې شوې، هسې اوږې تږې پاتې شو، لږې په ځان تېره کړه، خو روژه ونه شوله. اوس د روژې شروع کېدو وخت دا د صبح صادق نه شروع کېږي تر څو چې صبح صادق نه وي راختلی، نو د خوړلو څښلو اجازت د خوراک اسکاک کوه. بعضې بندیان داسې وي چې په پېشمني کې نیت وکړي چې سبا به مې روژه وي، نیت یې وکړو، دعاګانې وغوښتې، بیا لږ ساعت پس یې دارو درمل یا خوراک اسکاک ته څه حاجت پېښ شوي، نو دی وایي بس ما خو نیت کړی دی، اوس به خوراک اسکاک دارو وغیره نه اچوم. دا غلطه خبره ده. شل ځله که دې نیت کړی وي خو چې سبا نه وي شوی، نو د خوراک اسکاک اجازت دی،
ګولۍ واچوه، شربت وغیره وڅکه، یا داسې بل څه خوراک وي چې څکې چې وڅکه. څومره خوراک څکاک چې کوې وکړه. اگر که تا نیت هم کړی دی خو د خوراک اجازت شته، دا خبره غلطه ده چې د نیت کولو نه پس خوراک څکاک ناجایز دی. چې صبح صادق نه وي شوی، د سحر ټیم نه وي داخل شوی، نو د انسان دپاره خوراک څکاک کول اجازت دی اگر که ده نیت کړی دی. د رمضان د روژې دپاره نیت د شپې نه پکار دی او که د ورځې پکار دی. چې یاره سبا به مې روژې نو غاړه دې په دې خلاصه شوه، او که نه د شپې نه چا د روژې اراده نه وه او سحر شو روژه وایي چې روژه نه نیسم، نن مې د روژې نیت نه دی کړی. لږ ساعت پس د دې انسان زړه ته دا خبره راله چې زه خو روغ جوړ یم، عذر راته نشته، بیماری راته نشته، دا خو هسې یو بې خوندتوب دی چې زه روژه نه نیسم او دا خو غټه ګناه کوم. نو دی وایي د روژې نیت مې دی، روژه نیسم. اوس نه پس د روژې نیت وکړو، اوس یې روژه کیږي، خو په دې شرط چې سحر یې خوراک څکاک نه وي کړی. نو که دا انسان د روژې نیت وکړي نو روژې صحیح کیږي. اوس نیت د کم وخته پورې کولی شي او د کم وخته پورې د ده چې کم دی د روژې نیت صحیح کیږي. د شرعي نیمې ورځې نه مخکې پورې نیت صحیح کیږي، او چې نیمه ورځ تېره شوه او بیا وایي نیت مې وکړو نو دا نیت یې نامنظور دی. که یو بنده د سحر نه خوراک څکاک نه وي کړی او داسې کچا غرمه کې دی د رمضان د روژې نیت وکړي نو دا نیت یې صحیح شو او روژه یې وشوله. د رمضان په روژو کې دومره هم نیت کافي دی چې نن مې روژه ده، یا د شپې نه وایي سبا مې روژه ده، نو د رمضان روژه به یې وشي. دا پکې ضروري نه دی چې د رمضان د روژې نیت دی، د فرض روژې نیت مې دی، چې دا یې ووایي چې زما نن روژه ده، یا د شپې نه یې ووایي چې زما به سبا روژه وي، بس دا د دې انسان نیت د دې دپاره دقه کافي شو. که د رمضان میاشت ختلې وه او دی وایي چې سبا مې نفلي روژه ده، یا د شپې نه ووایي یا د ورځې ووایي، نو دا نیت یې نه صحیح کیږي او د رمضان روژه به خود به خود وشوله. دې په نیت کې خطا دی، نه بلته خدای نه اخلي، دا روژه په خپله د رمضان روژه شوله. یا یو انسان نظر مللی وي، منښت یې کړی وي چې یا الله که دا پلان کې کار زما وشو نو زه به ستا د رضا دپاره یوه روژه نیسم. او د رمضان المبارک میاشت راله او په دې مبارکه میاشت کې د ده په زړه کې دا خیال رالو چې زه خو روژې اسم نیسم، خو راشه د نظر دا نیت پکې وکړه چې غاړه دې خلاصه شي. که د رمضان په روژو کې ته د هر څه نیت وکړې
خو هغه به رمضاني روژه شمیرلی شي، بله روژه به نشي شمیرلی. یا یو انسان د پروس کال رمضان کې تی روژې پاتې شوي دي او هغه روژې د څه عذر په بنا د نه دي نیولې، اوس دی وایي چې راشه د رمضان مبارک روژه درنه فروس کال قضا شوې ده او د هغې قضۍ په دې رمضان کې راوړه. که دې 20 پیرې هم نیت وکړي خو د دې رمضان روژه به شمیرلی شي، قضا د رمضان نشي شمیرلی. خو د دې ټولو خبرو خلاصه دا شوه چې په رمضان کې د بل روژې نیت نه کیږي، صرف د رمضان د روژې نیت یې صحیح کیږي. او که یو انسان د تیر شوي کال پر وسکالنۍ قضا راوړي په رمضان مبارک کې، یا نفلی روژه نیسي یا د نظر روژه نیسي، نو په دې ټولو کې یوه روژه هم نه صحیح کیږي. نو زما عزتمندو هر انسان له پکار دی چې هغه د روژې تعین صرف د رمضان مبارک کوي، ځکه په رمضان مبارک کې بله روژه الله رب العالمین ستانه نه قبلی ما سوا د رمضان نه. اوس که ته د قضا نیت کوي یا چې کوم دی د نظر روژې نیت کوي یا د نفلی روژې نیت کوي، نو صرف په دې میاشت کې به تانه رمضاني روژه الله رب العالمین قبلی او د بل روژې نیت په دې کې نه صحیح کیږي. الله پاک دې پیدا عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.